تر دې وخت پورې کوم د بنیادی تور هغه تسلیم کړي نه نو دغه بنیادی وجه چې بخبیدار خان چې کوم دی په دې مجبور کې چې راکل التمران کو په کال 2013 کې وټ او دوشم ځای بچی لور نه کو پراتلون کې هم مطلب دار چې داسې بیا توقع نشته چې هغه چې کوم دی لکه دغه وټونه چې کوم دی هغه ورکی او هغه په دې مجبور شو چې هغه دا پارټي پریږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدمن کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتن کو زو محمد اسرار د خپل یوټیوب چینل اسرار خبريال د پاره تاسو په خدمت کې حاضر یم د ټول نمبر کې خو تاسو ته زما چې کوم چینل د پکم باندې بدا پروګرام یا د دین له مخکې پروګرامونه شوي دي یا ورسته کوم کیږي نو زه تاسو ته ریکوست کوم سوال درته کوم چې څنګه زه تاسو په خپل فیسبوک پیج باندې چې کوم دنو زما هغه لایک کړی دی او تاسو په وجه باندې ما زه چې کوم دنو یو مقام ته رسیدلې مونږ دغه شانته زما یوټیوب چینل اسرار خبريال د چې کوم دی نو دا هم تاسو لایک کړئ سبسکرایب کړئ ګورئ کمنټس پیرا کوئ او چې کوم څنګه زه مخکې مطلب دا چې په خطر کې باندې زتلې شم نو چې دا وسره هم مخ په وړاندې باندې بوزو ټول کو زمونږه نننۍ پروګرام چې کوم دی نو دا د تحصیل ادینزي چې کوم شخصیت د پاکستان پیپلز پارټي سره په حال داغه تعلق ته د لویر ملکن ډیویژن صدر هم د بخبیدار خان په تحصیل ادینزي کې یا په کوزدر کې یا په ملکن ډیویژن کې داغه د سیاسي خدماتونو انکار چې کوم نه نشي کېده دا واحد سیاستدان د داغه خاندان د په سیاست کې چې کوم نو ډېر زیات قرباني ورکړي دي هغه په خپل باندې چې کوم نو د ډېر سختو تکلیفونو سره مخ شوی دي جیلونه تیر کړي دي او نور سخت هم تیر کړي دي په خاندان باندې هم ډېر زیات تکلیفونه راغلي دي او نن سبا د بخبیدار خان متعلق دا وینا کیږي چې هغه پاکستان پیپلز پارټي چې کوم دنو لگا هغه پریدي بلې کومه پارټي ته ځي هغه با روست په دې باندې باس کو خو اول دا خبره کو چې هغه پاکستان پیپلز پارټي چې کوم دنو لگا دا ولی پریدي بخبیدار خان چې کله په قومي وطن پارټي کو نو دغه نه لکه مته دوه ځله هغه صوبایي وزیر پاتې دی یو پیر چې کوم دنو نگران کابینه کې راغله او بل پیر چې کوم دنو بیا چې کله حکومت راغی نو هغه کې بیا د کوم د قومي وطن پارټي د خپل طرف نه وزارت ته پار ورکړو د باقاعده وزیرو دا غیر علاوه چې کوم د لکه د نور هم خدمات دي بیا په د عمران خان سره چې کوم کیس تکړه نو په هغه دغه په دغه کې د قومي وطن پارټي سره د اختلافات راو بهرحال سکندر شیرپاو خان سره زیات اختلافات او هغه وجه باندې د قومي وطن پارټي چې کوم په کال 2019 کې پرې خو دا او په کال 2013 کې د خپل مرګرو سره چې کوم دا هغه یو خط ټیک ټاک حلقه احباب په تحصیل ادینزي کې موجود دي دا غي سره په د سلا ورستو هغه په پاکستان پیپلز پارټي کې چې کوم شمولیت اختیار کو او په الیکشن کې ودرېدو او دغه الیکشن چې کوم دنو هغه بیلو او په هغه وخت کې هم دا خدشاتو چې د پاکستان پیپلز پارټي سره مشران چې کوم دي نو هغه بخبیدار خان چې کوم دنو ووټ نو ور کړي او دوکه ور سره کړي وا او ګرځیدل به ور سره او په هر جلسه یا پروګرامونو کې به سره تل خو چې هغه ته ټیکټ ور کول باندې چې کوم دنو خپو او هغه چې دنو هغه بخبیدار خان ته ووټ ورنه کوه الیکشن چې کوم دنو هغه بیلو دا غره پس بیا مطلب چې بخبیدار خان څومره د سیاست کړی دی نو هغه خپل پارټي کې مکړی نه و بلکې په هر دویمه او درېمه میاشت کې چې کوم دی نو هغه خلک پارټي ته راوړل دي په دې نیت باندې چې زل دلته کې چې کوم دی پیپل پارټي چې کوم دا چې دا مضبوطه شي او د هغه چې کوم پوزیشن دی هغه نور هم مستحکم شي خو تیر بلدیاتی الیکشن چې کوم په 31 مارچ کال 2022 باندې چې کوم بلدیاتی الیکشن دلته کې وشو په خیبر پختونخوا کې دغه په ځما برخه کې نو بخبیدار خان چې کوم دی نو هغه خپل زوی نعیم الله خان ودرول او پاغي باندې په پاکستان کې پر پټای کې چې کوم دی یو ځل بیا ډېر د خفغان اظهار وشو او خلکو چې کوم دنه پاګې باندې اعتراضونه وکړل بلکې امان خان چې داغه ډېر نږدې مرګره و هغه هم د بخبیدار خان د پدې باندې هغه خپه شو چې را چونکه د مخکې نه داغه سره خبره شو او نور کسان هم درخواستونه ورکړي او هر قیصر خان چې کوم دنه هغه د پاکستان پیپل پارټي
تحصیل صدر هغه هم په دغه تمه باندې چې دا ټیکټ به ماته کې شي تحصیل چیرمنشپ خو چون کې هغه ټیکټ هغه ته ورنکړه شو هغه باندې هم ډیر زیات لې دي شوی د کمی کمیټې جوړې شو نو دی هغه چې کوم کسان دي خفو هغه دا خبره کوي چې د کمیټې فیصله او بیا او شو بل شانته بهر حال نعیم الله خان چې کوم نه هغه ودرېدو او هغه د الیکشن چې کوم نو بیلو او د هغه نور وجه هم ډیر زیات دي ځکه چې سر د بخبدار خان د غرزولو لپاره چې کوم نو سر دغه د سو چې هغه سپانسر مطلب چې ولاړو هغه دغه ډیر کافي اوټم خراب کړی دی خدای نه علاوه چې کوم نو په پټه کې دنه خلک دا سوچ هغه هم هغه باندې بوتي اوچتيږي چې را هغه خلک چې کم په کال 2013 کې هم نو ووټ ورکړي او اوس بیا په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې کوم نه هغه ووټ ورنکو او هغه خفغان چې کوم نه هغه دومره دغه تل چې الیکشن بیلو د بخبدار خان زوی چې کوم دی د هغه دریم پوزیشن پادینځي کې راغی او د جماعت اسلامي دریم شو سیټ چې کوم نه هغه د پاکستان تحریک انصاف پیروشا چې نه هغه او غټو دغه خفغانونه چې کوم نه مخ ته راتللو بخبدار خان په دې مجبور شو بلکې خپل مرګرو مجبور کو چې را پاکستان پیپل پارټي ته پراتګ په کال 2013 کې هم تعالی ووټ درنکو او دا شان په بلدیاتي الیکشن کې هم هغه خلکو چې کوم نه هغه تعالی ووټ درنکو نو تا په دې پارټي کې شکه او داغه په نتیجه کې هغه سلاګانې مشورې شروع کړې دي په هر یونین کونسل باندې چې کوم دنو داغه پروګرامونه کېږي د خپل مرګرو سره چې مخکې هغه صلاح عمل اختیار کی او هغه سلسله روانه ده د باډوان خادقزو او په شمول باندې نور د تحصیل چې کوم لګې دي په هغه کې سلسله روانې دي او په هر ځای کې هغه ته د اختیار ورکړي کېږي چې تاسو فیصله کې نو خلک به سره زی او دا غالب امکان ده چې نعیم الله چې کوم وټ هغه ستندار بخبدار خان هغه وټ چې دا انتهایی سوچو او په دې پیر باندې هغه اول خپل پټه ته د اطلاعات چې لکه میټینګ شوه د صوبایي صدر پکې ناسو همایون خان راغله کوم چې په خواني صدر د پاکستان پیپل پارټي او نور مشرانو یا دا راغلیو په فشنګټ کې بده کې میټینګ شوه دي او بخبدار خان هغه باقاعده کسان یاد کړی دي لیست اور کړل دي ملک عظمت خان محمد زمان خان او پاشپاک بچا باندې هم ټکونه کړی دي د شانتا د درامولې چې کوم نه جی پیجل حسن او بیا سره چې کوم نور دغه شانتا بهر ډیر زیات خلک چې کوم نه پاغي باندې ټکونه شوی دي چې د خلکو هغه چې کوم نه ووټ نه ور کړو هغه شانتا خواري وسره نه کړی کوم چې د دې ګټه لپاره پکار او امکاني صورتحال دار بخبدار خان بده تمه چې پرس کا پټه د دغه کسان خلاف کاروایی ونه کړي خورشید علي خان به کوم شامل له نو د هغه نه پس په بخبدار خان چې کوم نه هغه پیپلز پارټي چې کوم نه پریدي زیاتره امکان ده او زما په خیال لکه اطلاعات د صوبایي صدر چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي نجم الدین خان هغه په دې پوزیشن کې نه ده چې هغه دغه خلک کسان خلاف کاروایی وکړي او ظاهر ده چې کاروایی نه کیږي نو بخبدار خان چې کوم دی هغه بیا څه کوي چې بلې پارټي کې پاتې کیږي ځکه چې کوم خلکو په پیپلز پارټي کې بخبدار خان لا په کال 2013 کې ووټ نه دی ورکړی په کال 2022 بلدیاتي انتخاباتو کې ورنکو نو کړه دې نه پس بیا نور هم انتخابات راځي بیا هم نه ورکې نو بیا د بخبدار خان واضحه خبر ده چې هغه مرګري دا سوچ کوي چې موږ بیا د بلې بیلې لپاره په دې پارټي کې څه کوو چې سره کوم نه لکه پاتې کیږي زیات امکان دی چې بخبدار خان چې کوم نه هغه پیپلز پارټي چې دغه هغه پریدي اوس چرته بزي نو هغه دار چې چې کوم نو خلک جمعیت العلماء اسلام پاکستان چې کوم نه هغه یادې نو پاغه والا باندې چې کوم اطلاعات نو هغه دادي چې دلته پټای مقامی قیادت ته کې ضلعي قیادت ته او قانون دي نو هغه ټول په دې باندې چې کوم نه هغه خوشاله دي او کېدی شي چې کوم نو ټیکټ ورته هم ورکی راتلون کې چې کوم انتخابات دي په کال 2023 کې کېږي یا دغه مخ کې کېږي نو دغه امکان دی چې داغه خبرې چې کوم نه هغه دغه پټای سره چې کوم نه هغه تقریبا روان دي به هر حال داغه سره مظفر سید هم کوم چې د جماعت اسلامي په خوانه صوبایي وزیر دی او داغه موقف هم دا چې را کپرس ګرځه په پیپل پارټي کې پاتې شمه چې پیپل پارټي خلک مال ووټ نه راکې نو مطلب زبا سیاست پچا باندې کوم څنګه به کوم نو هغه هم تقریبا ځکه چې هغه پسې یو سلوختنی رکنی چې کوم دنه وفد هغه کور تور کړل هغه دعوت ورکړل او نن
چې تقریبا دا 14 مئی دا نو مولانا عطارحمان صاحب چې کوم د جیوای صوبایي امیر دی هغه چې د فشنګټ راغله اطلاعات دادي چې مظفر سید خو ملاو شوی دی او بخبدار خان هم شاید چې دغې سره ملاو شي او مته چې څه د یو بل سره کوم خپل یقین دهاني او هغه وشي او هغه دوانه چې کوم دی لکه جمعیت العلماء اسلام پاکستان ته د دوانو د تک پروګرام چې کوم دی تقریبا دا فائنل کېدو تر روان دی او دغه د پاره چې کوم دی تیاری روانې دي او بخبدار خان چې کوم دی هغه خپل سیاسي مستقبل نور په پیپل پارټي کې چې کوم دی هغه ته خنخ کاری ځکه چې په کال 2013 کې هم د پارټي د مرګرو د لاس هغه شکست خو په کال وسله چې کوم بلدیاتي الیکشن شوی نو هم هغه ته خپل مرګرو چې کوم دی په دې کې بعد بخبدار خان هم غلطۍ دي ځکه چې هغه د لاندې چې کوم انتخابات د جنرال کونسلر او چیرمن او یا چې کوم دی نو د کسان کونسلر یا د زنانو په کې زیاتره چې کوم دی هم دا توجه نه ورکړي دا مطلب دا چې اوپن چې کوم دی نو پرې خو دی دغه پرې خودل نو په کار بلکې سټیټ فیصله په کار وي ځکه چې وسوم پتا سره دي چې د پاکستان پیپلز پارټي کسانو چې کوم دی نو زیات سټونه غټلې دي خو نن هغه چې کوم دی نو پاکستان پیپل پارټي کې شمولیت ته جوړ نه دي او دا بلاخې چې په آزادي سیاست پاتې شي بل خو لاندې چې کنه زیات تر سټونه غټلې دي دغه اوپن نو پر خودل پکار هغه باندې هم دغه زیات خلک خپو او هغه خلکو بیا د زوی د پاره ووټ نه غوښتل دغه هم غلطي وي د امان خان چې کمندونو دا هم ټول نه لوی غلطي و چې هغه چې کمندونو د غلطه دغه سره ډیر نږدې تعلق او تم وا چې د خلکو هم د توقع چې امان خان ته ټیکټ ورکړي خو هغه ټیکټ ورنکو هغه هم مطلب دا چې خپه شو خو دغه خو کار افغانانو خو چې کم په پیپلز پارټي کې دنه خلک دی چې هغه په ظاهر باندې کوم دی نو لکه د سرایو د کال 2013 نه تر دې وخت پورې کوم دی نو د بنیادی تور هغه تسلیم کړي نه نو دغه بنیادی وجه چې بخبدار خان چې کوم دی په دې مجبور کې چې راکل التمران کو په کال 2013 کې ووټ او دوسیم ځای بچی دا ورنکو پراتلون کې هم مطلب دار چې داسې بیا توقع نشته چې هغه چې کوم دی لکه دغه وټونه چې کوم دی هغه ورکی او هغه په دې مجبور شو چې هغه دا پارټي پریږي اوس د طلوع باواله خدای خبرې وي دا امکان دی چې پرس دا هغه کم خدشات دي د کوم خلکو متعلق هغه دغه کړه چې دین دي پښتني وشي پوجګټ ته وشي یا د ویلي چې کوم دا وټ نه جوړ کړي کاغه ونه شنو بیا به بخبدار خان چې کوم نه هغه مطلب پارټي به پریدي او امکاني صورتحال دا زیات تر خلک خبره کوي چې جمعیت العلماء اسلام چې کوم نه هغه روان دي تا او نن پروګرام چې کوم دی نو هغه پای ته رسي او د نورو معلوماتو د پاره به چې کوم دی بیا په خپل بل پروګرام کې دی بل سیاستدان یا د په حواله باندې بیا خبره کو اجازه ورکړئ د الله پامان